محترم ډېر ملګري تپوس کوي کله چې امام سلام واړی نو شاته چې د یو سړي نه یو رکعت وتلی وي چې هغې ته موږ مسبوق وایو نو دا به کله پاسي ګوره ډېر خلک غلطیانې کوي کله امام یو طرف ته سلام پوره نه اړولی یو طرف ته سلام واړی که دوو طرفو ته واړی یا یو طرف ته واړی بیا به پاسي کله به پاسي دې کې اکثر خلک غلطیږي نو دې کې مسنون طریقه سنت طریقه هغه څه شی ده چې زه هغه تاسو ته ویم په خپله م واورئ نورو ملګرو سره به م هغه شیر کوي مسله دا د محترمو چې کله د یو ملګری راشي یو مسلمان هغه نه جمع کوله د هغې نه یو رکعت وتلي دي امام پسې شاته ودرېدله نو امام خپل سلام واړی بیا به دا کله ودرېږي نو دې کې بهترینه طریقه او مسنون طریقه خو دا د محترمو کومه چې کتابونو لیکلې ده هغه دا ده چې کله امام دواړو طرف ته سلام واړی ته بیا پاسه د هغې نه بعد خپل لمونځ شروع کړه خو به هر حال بیا که داسې نه وي نو زموږ په دې علاقو کې اکثر داسې وي چې کله امام یو طرف ته سلام پوره واړی بعضی امام صرف مخ واړی السلام علیکم نو بس دې کې هغه سړی پاسي او بس ډایرکټ سبحانک اللهم یا مونځ شروع کړي داسې مه کوئ دا غلطي ده بلکې چې کله امام یو طرف ته سلام پوره واړی بل طرف ته سلام اړی که ته پاسي نو په مزه غونده کې پاسه چې امام دا سلام پوره کړي د هغې نه بعد ته بیا باقي که خپل لمونځ دی هغه شروع کړه کورې که چېرته داسې وي که نه چې امام یو طرف ته سلام واړی بل طرف ته نی اړولی او ته ډایرکټ پاسي او ته خپل لمونځ شروع کړي نو دا خو داسې ده لکه امام د خپل لمونځ نه فارغ شوی نه دی او ته خپل لمونځ شروع کړی دی نو دې وجې نه دې ټکي ته لږ سوچ کوئ بهتره طریقه دا ده چې امام دویم طرف ته سلام یو طرف ته سلام واړی بیا دویم طرف ته سلام اړی نو چې څنګه نیمې ته ورسي بیا پاسه چې هغه سلام پوره کړي مکمل کمپلیټ لمونځ یې د هغه ختم شي ته بیا لمونځ شروع کړه او که داسې نه نو چې یو طرف ته سلام واړی پوره د هغې نه بعد په مزه غونده کې پاسه چې دویم طرف ته هم پوره شي بیا د هغې نه بعد ته خپل لمونځ شروع کړه نو بهتره طریقه مسنون طریقه دا ده دا خپله م واورئ نور مسلمانانو سره